د شپې داستان. څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د وروستۍ جګړې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د دغه په زړه پورې داستان د تیرو برخو ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. نرملا پاڅېده، ودرېده. په دې ځنډ کې نور پوځ چې 2000 تنه سپاره وو هلته ورسېد. د پوځ ستر سالار عبدالواحد و. هغه له آس څخه پلی شو، وړاندې ورغی. یوسف ورته وویل: دا نرملا ده، اوس یې دلته سوځوله. عبدالواحد وویل: د خدای شکر دی چې موږ پر وخت را ورسېدو. د نرملا په سترګو کې اوښکې راغلې او ویې ویل: که تاسو څو ساعته مخکې را رسېدلي وای، ښایي زما د پلار ژوند هم ژغورل شوی وای. د عبدالواحد د څو نورو پوښتنو په ځواب کې نرملا د جګرشن د مرګ کیسه ورته وکړه. له نرملا سره د خواخوږۍ او تسلیت نه وروسته عبدالواحد یوسف ته مخ واړاوه او ویې ویل: موږ به نن شپه په مندیر کې پاتې کېږو او سبا ته به د وخته له دې ځایه روانېږو. سلطان به په لاره کې زموږ انتظار نه کوي، خو زما باور دی چې موږ به سومنات ته له جګړې پیلېدو څخه د مخه ورسېږو. د ښار خلک په یوه او بله خوا تیت او پرک شوي وو، خو د درمسال مذهبي پیشوا، څو تنه سرداران او برهمنان لږ لرې ولاړ وو. هغوی په ویره ویره وړاندې ورغلل او د عبدالواحد په مخ کې لاس په نامه ودرېدل. عبدالواحد ترې وپوښتل: ته څوک یې؟ باداره، زه د دې ښار مذهبي پیشوا یم. ورځه نو د ښار خلکو ته ووایه چې سر او مال ته هیڅ خطر نشته. باداره، تاسو له کومه ځایه راغلي یاست؟ تا ته د دې پوښتنې ضرورت نشته. له دې ځواب سره مذهبي پیشوا بیرته له خپلو ملګرو سره یو ځای شو. د شپې مهال نرملا د ماڼۍ په یوه کوټه کې ناسته وه. یوې خدمتګارې له دروازې څخه ور وکتل او ویې ویل: هغه پاس را روان دی. نرملا وویل: دلته یې راوله. خدمتګاره بیرته لاړه. لږ ځنډ وروسته نرملا په دهلیز کې د یو چا د پښو غږ اورېد او دا ناڅاپه له خپله ځایه جګه شوه او ودرېده. چا ورو دروازه وټکوله. نرملا ورته وویل: راځه. یوسف کوټې ته ورننوت او له څه مقدمې پرته یې وویل: ما له خپل سالار سره مشوره وکړه. هغه ویل که د سفر ستونزې زغملی شي نو تیاره شه، موږ به د شپې په وروستۍ برخه کې له دې ځایه خوځېږو. نرملا یوسف ته وکتل او په سلګیو یې وویل: زه تیاره یم. یوسف وویل: نرملا،
اوس له صبر پرته بله چاره نشته. نرملا اوښکې پاکې کړې او ویې ویل مهرباني وکړئ. یوسف د دروازې په لور مخ واړاوه او ویې ویل نه ته اوس باید خوب وکړې. خو نرملا وویل لږ ودرېږه، زه د شکنتلا او روپوتي په باب پوښتنه درنه کوم. یوسف ځواب ورکړ شکنتلا ډېره خوشحاله ده او د روپوتي صحت هم اوس له پخوا څخه ډېر ښه دی، خو د هغې د درد لپاره له ما سره هیڅ علاج نه و. پر دې ټینګه وه چې له موږ سره راشي. ما په ډېر زحمت وپوهوله چې ته د دومره اوږده سفر توان نه لرې. خدای دې وکړي چې رامنات ژوندی وي، که نه دا به ورپسې لیونی شي. نرملا وویل که ستا اجازه وي زه ګوبندرام را سره بوځم. ګوبندرام دا اوس ما په لاره کې ولید. ورته ومې ویل چې سهار وختي تلو ته تیار شه او ګوره ما ستا د ساتنې لپاره پر دې ماڼۍ د خپلو کسانو پیره درولې. نرملا ځواب ورکړ د اور له انباره چې ژوندی راووتم بیا مې له مرګه ویره نشته. آیا ماته د خپل هغه مالک ساتنه کافي نه ده چې د مرستې لپاره یې ته راستولې؟ یوسف له لږ ځنډ وروسته وویل زموږ مزل به ډېر ګړندی وي، ځکه خو ته هم باید له موږ سره پر آس سفر وکړې. نرملا ځواب ورکړ زما غم مه کوه، زه له تا سره پلي مزله ته هم تیاره یم. اوس په دې ماڼۍ کې ماته یوه ورځ پاتې کېدل هم ناشوني دي. ډېره ښه، اوس ماته اجازه راکړه. یوسف دا وویل او بې له دې چې د نرملا د ځواب انتظار وکړي له کوټې ووت. سبا سهار ته د قنوج د نویو مسلمان شویو خلکو لښکر د جنوب په لور مخه کړه. نرملا پر یوه آس سپره وه. له هغې سره دا غم نه و چې منزل یې کوم دی، همدا یې بس و چې یوسف ورسره دی. بلخوا د سومنات په بندیخانه کې د رامنات لپاره هره شیبه تر مرګ زیاته ویرونکې وه. د لوږې، تندې او وهلو ټکولو له زغم نه وتلیو تکلیفونو سره سره د مذهبي پیشوا دې پوښتنې ته قانع کوونکی ځواب ورنه کړای شو چې روپوتي چیرته ده. په پیل کې یې داسې ګڼله چې روپوتي د مذهبي مشر په واک کې ده، ځکه خو یې دی په عذاب کړ. چغې یې کړې تاسو ما وژلی شئ، خو په دې ډول د مذهبي پیشوا پر ګناهونو پرده نه شئ اچولی. روپوتي که ژوندی هم وي له پیشوا سره به وي او که مړه شوې وي نو هغه وژلې ده. خو څو اونۍ وروسته یې دا احساس کړه چې ښایي مذهبي پیشوا هم د روپوتي په باب خبر نه وي او دا په مندیر کې د هغه د راتلو له خبر اورېدو سره چېرته غلی شوې وي. یوه شپه مذهبي پیشوا د خونې ته ورننوت. ویې ویل رامنات ستا ضد بې معنا دی، که روپوتي ځمکې هم تېره کړې وي یوه ورځ به یې خامخا پیدا کړم. هسې هم موږ ته له هغې څه خطر نشته. د دې هېواد یو سړی هم زما پر خلاف د هغې تورونو ته غوږ نه ږدي، خو که ته د روپوتي درک په لاس راکوې نو خپل ژوند ژغورلی شي. زه واده کوم چې له روپوتي سره به څه سختي نه کوو. رامنات ځواب ورکړ ته پوهیږي چې ستا پوښتنې ته له ما سره هیڅ ځواب نشته. ما روپوتي په کور کې پرې ایښې وه او تللی وم. وروسته بیا چې راتلم ستا کسانو زه ونیولم. اوس زه تا ته څنګه ویلی شم چې هغه چېرته ده؟ مذهبي پیشوا له لږ ځنډ وروسته وویل ما ته معلومه شوې ده چې روپوتي تا بیا نه ده لیدلې، خو غواړم پر دې وپوهېږم چې هغه له کوره څنګه بېدرکه شوه. رامنات په دردناکه لهجه وویل کاشکې زه پر دې خبر وای. مذهبي پیشوا وویل زه به تر لږ ځنډه دا فرض کړم چې روپوتي ستا له خبرېدو پرته چېرته غلې شوې ده
خو ته باید د دې پوښتنې ځواب راکړې چې هغه له درمسال څخه څه ډول ورکه شوه. که ته د هغو کسانو پته راکړې چې روپوتې له درمسال څخه وتښتوله، نو زه ستا د ژوند ژغورلو ژمنه کوم. رامنات له لږ چورت وروسته ځواب ورکړ. ته به د دې پیردارانو په مخ کې دا ځواب خوښ نه کړې. پیشوا پیردارانو ته اشاره وکړه او هغوی له کوټې څخه ووتل. رامنات وویل تا تر اوسه پر دې هیڅ سوچ نه دی کړی چې کوم پالونکي له کامني سره تللي و چې هغه سمندر کې وغورځوي، بیرته ولې رانغلل؟ د مذهبي پیشوا له خولې څو شېبې هیڅ ونه وتل. بیا یې په خپ غږ وویل ته د هغوی په اړه معلومات لرې؟ رامنات ځواب ورکړ زه د هغوی په باب دومره معلومات لرم چې په هغوی کې ځینې له کامني سره ملګري شول او هغه نور ملګري یې په سمندر کې وغورځول. پیشوا چغې کړې ته درواغ وایې، دا هیڅکله نشي کېدای. ته د داسې کیسو په اورولو ما نشي تیر ایستلی. رامنات وویل دا دروغ نه دي. پالونکي چې څو میله لرې لاړل، کښتۍ یې وسوځوله او بیا دوی تر سهاره د سمندر پر غاړه په ځنګل کې پټ وو. د کامني له روپوتې سره خواخوږي وه. هغه زما او روپوتې پر اړیکو خبره وه. سبا ته هغه د یوې کلیوالې ښځې په جامه کې درمسال ته ننوته او زه یې له ټولې کیسې خبر کړم. ما بیا ټوله پاتې ورځ هغه په کوټه کې پټه وساتله. بیا چې د شپې د نوې دیوي جشن لمانځل کېده، کامني ستا تر ماڼۍ پورې لاره راوښودله. هغې ته د درمسال ټولې پټې لارې معلومې وې، ځکه خو له څه ستونزې پرته ستا ماڼۍ ته در ورسېدو. بیا چې ته کله له روپوتې سره همالته راغلې، موږ په یوه خونه کې ستا انتظار کوو. وروسته چې بیا څه وشول، د دې اړتیا نشته چې زه یې تا ته ووایم. تا ته همدومره بس دی چې وپوهېږې ستا ماڼۍ ته نږدې کب نیونکو په یوه کلي کې زموږ انتظار کوو. د روپوتې څو ګاڼې د دې لپاره بس وې چې کب نیونکي پرې خوشحاله شي. موږ 2 ورځې پر کښتۍ سفر وکړ. بیا د مالابار یوه لویه کښتۍ راته پیدا شوه چې سند ته تلله. موږ په هغو کې سپاره شو. په لاره کې روپوتې ناروغه شوه او زه له دې سره له کښتۍ څخه پلی شوم چې له څو ورځو مزله وروسته مو په مندیر کې پناه واخیسته. دغه کیسه د رامنات د څو ورځو او شپو د چورتونو حاصل و، خو پر پیشوا یې په زړه پورې اغېز وکړ او له څه ځنډ چورت وروسته یې وپوښتل کامني او د درمسال پالونکي چېرته دي؟ رامنات ځواب ورکړ موږ هغه په کښتۍ کې پرېښودل. زما په خیال به هغوی سند ته رسېدلي وي. کامني ویل چې زه محمود غزنوي ته ورځم. پیشوا وپوښتل کامني او د درمسال پالونکو ته دا معلومه و چې ته مندیر ته روان یې؟ هو، ما هغوی ته وویل چې د انحلواړه لوی راجا زما دوست دی او هلته ماته کوم خطر نشته. آیا ستا په ګمان به زما پالونکي هم مسلمانانو ته ورغلي وي؟ زه په دې اړه څه نشم ویلی، خو پر کښتۍ مې چې له هغوی سره یو ځای سفر کاوه، داسې مې احساس کړل چې دوی پر خپلو تیرو ګناهونو پښیمانه دي. هغوی له سومنات او د سومنات له مذهبي مشر څخه کرکه کوله. د کښتۍ کپتان څوک و؟ هغه یو مسلمان و، خو نوم یې ماته معلوم نه دی. پیشوا له لږ ځنډ وروسته وویل ته په دروغ ویلو کې ډېر هوښیار یې، خو ما نشي تیر ایستلی. زما خدمتګاران له ما سره خیانت نشي کولی. ماته معلومه ده چې د سومنات پر خلاف ډېره لویه دسیسه روانه ده او تر څو ماته دا معلومه نشي چې په دې دسیسه کې څوک شریک دي، ته به زما سره بندي وي. له ما سره اوس ستا د جیل ویره نشته، خو یوه غوښتنه درنه کوم. د څه شو غوښتنه؟ ماته یوازې دومره ووایه چې روپوتې چېرته ده او دا څه سلوک ورسره کړی دی. مذهبي مشر ځواب ورکړ
د دې پوښتنې د ځواب معلومولو نه وړاندې ته باید دا راته ووایې چې په دې سیمه کې د دښمن جاسوسان څوک دي؟ باور وکړئ زه کوم جاسوس نه پیژنم. ته په ډېرو شیانو خبرې او ښایي کله چې د خپل نوي کور ته لاړ شې ډېرو شیانو ښودلو ته تیار شې. مذهبي پیشوا دا وویل او پیردارانو ته یې غږ کړ. په خپله له کوټې ووت. په همدې ماښام رامنات یوې تر ځمکه لاندې سمڅې ته یوړل شو. په دغه تنګ او تیاره پنجره کې رامنات ته ژوند یوه تکه توره او پای ته نه رسېدونکې شپه وه. هره ورځ به پیرداران راتلل او ده ته به یې ډوډۍ او اوبه راوړل. بېرته به لاړل. خو هېڅ چاته دا اجازه نه وه چې ورسره خبرې وکړي. 2 میاشتې وروسته یوه ورځ پیردار دی مذهبي پیشوا ته وروست. دا روغبړ ډېر لنډ و. مذهبي پیشوا ده ته وویل چې که د دښمن جاسوسان ور وښیي نو دی به خوشی کړي. خو د رامنات لومړی او وروستی ځواب همدا و چې زه کوم جاسوس نه پیژنم. له دې وروسته 2 میاشتې نورې هم تېرې شوې او رامنات داسې احساس کړه چې چا دی بندي کړی و د هغو هیر شوی دی. په دغه له زغمه وتلي یوازیتوب کې د روپوتي یاد ده ته تسلي ورکوله او د هغې یاد به د مایوسیو په تیارو کې د امید د ډیوو بلولو ته چمتو کړ. د هغه لمر انتظار کاوه چې د سومنات تیارو فضاګانو ته د یوه نوي سهار پیغام راوړي. د به د سومنات پر دروازې په خیال کې د هغه ستر انسان هرکلی کاوه چې د راحت پر څنډه یې لومړنۍ لیدنه ورسره شوې وه. کله چې د سلطان محمود لښکر له واده ته نږدې شو ناڅاپه د ګردونو اوریا سره ښکاره شوه. هوا تیاره شوه. تر لږ ځنډه هوا دومره تیاره شوه چې خلکو په ماسپښین کې د شپې د وروستۍ برخې تیارې لیدلې. د سرتیرو لپاره څو ګامه لرې لیدل هم ګران و. خو د سلطان پر دې خوښه رانغله چې مزل ودروي. د دلواده برهمنانو خلکو ته ویل چې دا د سومنات د دیوتا کرامت دی. دغه تیارې د دې خبرې ګواهي ورکوي چې د سومنات د دښمنانو هر ګام د تباهۍ په لور دی. د ښار مشرانو دا اعلان کاوه چې موږ ته د دښمن د مقابلې اړتیا نشته. د دښمن د بشپړې بربادۍ لپاره ضروري ده چې هغوی سومنات ته ورسیږي. ځکه خو کله چې د سلطان لښکر ښار ته ننوت د ښار اوسیدونکو له څه ټینګار پرته وسلې وغورځولې. په دلواده کې عبدالله او د هغه څو ملګري د سلطان هرکلي ته ورغلل. له هغوی څخه د سومنات د تازه وضع د معلومولو نه وروسته سلطان د جنرالانو غونډه راوغوښته. په دې غونډه کې د عبدالله د ملګریو نه یو عرب ځوان هم و چې د سلطان زیاترو ملګرو نه پیژاند. سلطان نوموړی خپل ښي څنګ ته کېناوه او خپلو جنرالانو ته یې وویل دا زموږ نوی ملګری دی او نوم یې سلمان دی. تاسو به دی د سومنات په مهم محاذ کې وګورئ. کله چې خبرې پیل شوې نو د مجلس خلک وپوهېدل چې سلطان ته د هغه ځوان قدر او مرتبه بې سببه نه وه. د سومنات د کلا مضبوطوالی او د هغې کلا د پوځي ځواک په باب د ځوان معلومات ډیر زیات وو. د غونډې په پای کې د سلطان تجربه کار جنرالان یو یو پاڅېدل او ځوان ته یې لاس ورکړ. سبا ته 2000 تنه د نویو مسلمانانو پوځ د عبدالواحد په مشرۍ له قنوج څخه راورسېد او د سلطان له پوځ سره یو ځای شو. او درېیمه ورځ سلطان له دلواده څخه وخوځېد. د 1026 میلادي کال په 6مه نیټه چې د پنجشنبې ورځ وه د سلطان محمود پوځ مخامخ د سومنات د درمسال طلایي قبې لیدلې.
سلطان د ازوقي او نور سامان ګروپونه شاته پرېښودل او وړاندې لاړ. هندوانو خپل ټول ځواک د کلا دننه راټول کړی و. ښار او شاوخوا کلي نږدې خالي پرېښودل شوي وو. د سلطان لومړنیو ډلګیو له څه مقاومت پرته هغه ونیول. تر دې وروسته سلطان د کلا په لور ور وړاندې شو او نږدې ماسپښین کلا ته نږدې د سلطان پوځ یوه عجیبه ننداره لیدله. د سومنات زیات ساتونکي په برجونو کې ولاړ ول. په ډېر جوش او خروش یې یرغل راوړونکو ته د یرغل بلنه ورکوله. چا به دوی ته ښکنځلې کولې او چا په زوره زوره ویل چې نور به له دې ځایه روغ لاړ نه شئ. د سومنات دیوتا به له تاسو نه د دې هېواد د ټولو دیوتاګانو د سپکاوي بدل واخلي. د برجونو په څیر د کلا دننه ودانۍ پر بامونو هم د انسانانو ګڼه ګوڼه وه. د کلا په پراخه انګړ کې هم د پښې ایښودو ځای نه و. د ډېرو زیاتو انسانانو شور او چغې د یوه اور غورځونکي غره د راخوټېدونکي لاوا د راوتلو له ګړزهار نه زیاتې هیبتناکې وې. داسې احساسېدله چې د دې هېواد ټول اوسېدونکي راټول شوي د سومنات په څلور دیوالي کې ننوتلي. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان